عبد الله بن ثابت وی عمر رضی الله تعالی عنہ علی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله انی مررت باخی لی من قریظه زتیر شما پاغرور باندې چې د قریظه ونو ناغه ماته د جامع کلمات د تورات ولیکل د تورات څخه کلمات ماته ولیکل الا اعرض علیک پتا باندې نه پیش کوم پیغمبره یعنی ماته چې کوم کلمات جامع د تورات لیکلي هغه ته نه پیش کوم نو فتغیر وجه رسول الله د پیغمبر علی السلام مخ مبارک کی تبدیلی رااله د پیغمبر د مخ مبارک څه شو بدل شو قال ویلا عبد الله بن ثابت وی ما ته ویلا عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې الا ترى ما بوجه رسول الله تنه ګوریا چې د الله د پیغمبره په مخ باندې څه شوی دی اے عمر وی چې عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله مخ ته وکتل صلی الله علیه وسلم نو عمر رضی الله تعالی عنہ بچ کله پیغمبر خپولې نو دا کلمه به ویلا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا زار عظیمه په خبره چې رب می الله دی او اسلام می دین دی او محمد رسول الله می نبی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله او بیا ویل عمر ویل والذي نفس محمد بيده لو اصبح فيكم موسى اے عمر آوے قسم میری فاغذا تار چاروح چی داغا پا قبضه کی دی دا محمد رسول اللہ روح چی دا چا پا قبضه کی دی لو اسما فیکما موسیٰ کو چرتا سبا کیا پتاسو کی موسیٰ یعنی سبا موسیٰ علیہ السلام پیداش ثم اتبعتموه او تاسو داغا تابیداری وکی و ترکتمونی و ما پریدوی لزللتم نو گمراه بشئی یعنی زما په موجودګۍ کې د یو پیغمبر تابعداري نشي کولای کو موسی علیه السلام روایت کې راځي کنه بلکې ویلاو کان موسی حیا لما وسو الا اتباعی د الله نبی صحابه تو ویا کو موسی علیه السلام هم ژوند دی وی نو غلب بل لار نه واغه بم زما تابعداري کوله ای چې پیغمبره د رسول الله تابعداري کوي نو دبل چا تابعداري چلی چاله گنجائش دانشت نو د الله نبی ویا کو زم پرې خو سم علی زللتم نو گمراه بشئ انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین او د الله نبی وته وی عمر وی تاسو وی حساب برخه ویا د امتونو او زی وی حساب برخه پاتې شوی ما د انبیاونا نور امتونم نشتا نور انبیام نشتا بس تاسو دا باقی مانده امتونه چې کم تیر شوی داغونه پاتې شوی و برخه وی او دارنګ زا یو برخه ما د انبیاونه پاتې شوی علامه ابن کثیر رحم الله دا حدیث ذکر کړي